د کباب المدینه او د کراچي ستار ریسټورانټ مالکانو نه هم د ایونت باره کې څه خبرې کوو هغې سره. جی شاید بنګش صاحب تاسو به څه وایئ دې باره کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه نن د قاضي صاحب ډېره شکریا ادا کوم چې وخت یې وویستو ګراوند ته راولو او بیا درمان صاحب هم ډېر مشکور یم. دا دویم ځل دی چې دې تشریف راوړي. قیصر خان نوم او دا نومان به نوم وانخلو دا خو زیاتی دی نو د دی په وجه باندې د دی په انیشیټیو باندې چې کم دوی قدم اوچت کړی ټورانټو کراون ریل اسټیټ او الشیخ برادر ریل اسټیټ دا ډېر زبردست انیشیټیو دا مونږ ته یې د تفریح یو زبردست موقع فراهم کړي چې هر سنډې باندې موږ راغواړي دا کاروباري چې کم مصیبتونه تکلیفونه ټنشنونه دي په دې وخت کې هغه موږ بالکل هیر شي او لږ ریلیکس فیل کو. او زه درمان صاحب ډېر مشکور یم انتهایی مشکور یم او دا ټول کتونکو ته وایم چې د رمل الصحرا کې موجود وي ریسټورانټ ته په 2 نمبر سنایه کې دویم ځل ته موږ د پلاو او دا زبردست چایم راوړي دي. کچېرې تاسو ملاقات خواهشمن وئ چې درمان صاحب سره ملاقات وکړو رمل الصحرا ریسټورانټ ته ضرور راشئ او کباب المدینه ول چې کم کړای دی کنه نن زه دا وایم کچېرې تاسو ګنټو انتظار نه ځان بچ کول غواړئ نو دا کرایي آرډر وکړئ او تاسو ته به چې هر ځای کې که تاسو په ډزرټ کې وي که په ویلا کې وي که په چېرته بل داسې ځای وي چې هغه مناسب ځای وي هلته کړایي لګېدلو امکانات وي نو دا کباب المدینه کړایي به ستاسو کور ته راځي او تاسو باندې به 41 قسم کباب خوري انشاءالله. ډېره مننه ده ټولو. او زه به دغه ملګرو ته بیا د دوی د طرف نه څه شعرونه ډالۍ کوم چې هر څه کولی شم خو ستا په بدنامۍ یېرېږم. ما له په خپلې بېوسۍ باندې ارمان ناشي او درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زمونږ په چم کې یو جینۍ باندې پیریان ناشي او ښه نه کوي چې ما سره د روانه ده دغې دنیا د محبت په سر ودانه ده دغې او زړه ښکته پورته مه کوه زما به شي ته ښه خبره مې د خدای سره روانه ده دغې.